الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آمن معه إلا قليل. د سیرت دولسم برخه د نوح علیه السلام واقعا او داغه دعوت شروع. نیم سوه کال دعوت نوح علیه السلام خپل قوم ته وکړ. خلق به مړ کېدل، خو نوح علیه السلام د الله رب العالمین ډېر عمر ورکړی او دومره بدبخته قوم الله رب العالمین په قرآن کریم کې د هغې قوم تعبیر سوء قوم سره ورکړی دی، بدترینه قوم، بدبخته قوم. وجه وما آمن معه الا قلیل. الله وی د نوح علیه السلام سره ایمان ډېرو کمو خلکو راوړی او بیا دا خبره ذکر شوې وه چې دوه اقوال په دې کې راغلي دي. یو قول دا ده چې نوح علیه السلام سره د اتیاو کسانو ایمان راوړی او دویم قول دا ده چې نوح علیه السلام خپله او بیبي او دغه رنګې درې زامنو او درې انګیندو، دا اته کسانو چې ایمان یې راوړی. نوح علیه السلام دعوت کو او داغه دعوت په وجه باندې خلکو ایمان راونړو. نو که چېرته یو داعی دعوت کوي او خلک داغه په خبره باندې عمل نه کوي، نو دا ضروري نه ده چې داعی په خبرو کې اثر نشته، بلکې بعضې وخت قوم بدبخته وي. چې کله نوح علیه السلام تنګ شو، الله رب العالمین ورته اجازه د بددعا ورکړه چې ته اوس خپل قوم دپاره بددعا وغواړه. نوح علیه السلام وی وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا. ای زما ربا لا تذر على الارض مپرېږده د ځمکې په سر باندې من الكافرين ديارا د کافرانو یو کور. یا الله دا دومره بدبخته قوم دی چې یو کور پکې سالم پرېږد نه دی، ټول تباه او برباد کا. انک ان تذرهم یضلوا عبادک، یقینا تو کچرتا پریگی دی دوی لرا نو گمراہ بگی استاسو بندگانو، ولا یلدو الا فاجرا او کفارا. یا اللہ دی صرف نافرمان ازی گئی، دی چی بچی روڑی نو اگر نافرمان استا خبر نمانی. نوح علیہ السلام دا بدعا وکړه. اللہ رب العالمین ورتوی چې اے نوحا تدا سکارو کا وصنع الفلک باعیننا ووحینا، کشتی جوړه کا او په دغه کشتی کې ځان سره د ایمان والا سواره کا او دغه رنګې د هر یو سیند سر سیز نه جوړه. نوح علیه السلام ویصنع الفلک کشتی جوړوله. وکلما مر علیه ملأ من قومه سخروا منه. نوح علیه السلام په اوچه باندې کشتی شروع کړه جوړول، نو د قوم خلک په پې تېرېدل، نو هغې به پورې خنداګانې کولې. سخروا منه. نوح علیه السلام ورته ټوکې موږ به څه کولې چې ګوره تر اوسه پورې موږ ته دعوت راکو، نیم سوه کاله اوس دې ترکاڼ جوړ شو، نجار دې جوړ شو. او بعضې خلکو به وایي چې ده ته وګوره کشتی خو خلک د اوبو خوا کې جوړوي، د دریاب خوا کې جوړوي، نو ای نوح ته چې دا کشتی جوړوي نو دلته کې اوبه خو نشته، نو ته دا جوړوي د څه دپاره؟ خلکو به ټوکې کولې. الله څه وایي؟ قال ان تسخروا منا فإنا نسخر منكم. نن تاسو ټوکی کوي مونږ سره، سبا به مونږ تا پورې ټوکی کوو. کما تسخرون، لکه تاسو څرنګه چې مونږ سره ټوکی کوي. بیا بعضې واقعات په دې کې راغلي دي، والله اعلم چې د هغې سند څنګه دی. وی دې خلکو به د نوح علیه السلام په کشتی کې ګندګي کوله. یو واقع داسې راځي چې د نوح علیه السلام په کشتی کې به یې ګندګي کوله، بار ته به یې کول، لوی بول به یې کول او کشتی ډکه شته. نوح علیه السلام وی الله ته وی چې الله دا به زه اوس څه کومه، د خلق خو کشتی د ګندګۍ نه یې ډکه کړه. وی الله وی زه خپل په کارونو باندې ښه پوهېږم. وی یو ورځ داسې چلو شو چې پای قوم باندې الله خارخ راوست. څه یې راوسته؟ خارخ بیماري پرې راوسته. وی هغه یو ورځ یو کس لوی بولو دپاره کشتی ته تللی و، ان وی خپه یې وښویېده، راپرېوتو. نو چې کم ځای باندې ګندګي ولګېده، نو چې راپاڅېدو نو هغه ځای چې کله پاک کړه نو هغه د خارخ نه ښه شوی. قوم ته یې رامنډه کړه چې ما خو نسخه موندلې ده د خارخ نه د بچاو لپاره.
وی هغه سړي وي د نوح علیه السلام په کشته کې چې تاسو کومه ګندګي کړې ده خلک پتله وا ګندګي به راغستا خپل بدن ترا هغه یې مخو انو الله رب العالمین دا غي ګندګي دا غي بدنونو ته واپس کړه او دا الله رب العالمین طریقه دا غي کوي نوح علیه السلام کشته جوړه الله ورته وی اے نوح دې تنور ته ګوره موږ ته تندور وو چې کله دا جوش اوهي د دین او بخټ کېدل شروع شي نو پوه چې بس عذاب زماراتون کې نوح علیه السلام کشته جوړوله دغه کار یې کو چې کله کشته برابر کړه نوح علیه السلام او قتل چې وفارت تنور هغه تنور نه او بخټ کېدل شروع نوح علیه السلام درې زامنو سره درو انګیندو سره خپل لخذ او بیبي سره او پخپل او د هر یو زنده سر نه دو جوړی د اخر چې کله نوح علیه السلام کشته توختو دا لسم د رجب تاریخ ته دا طوفان چې کله راتو لسم د رجب تاریخ او چې کله دا طوفان ادریدو واستوت علی الجودی هغه لسم د محرم تاریخ نو دا شپږ میاشتې دا کشته په اوبو کې وي چې کله نوح علیه السلام کشته ته وختو الله رب العالمین اسمان د طرف نه دا رنګ د زمکه د طرف نه چینی دا هر طرف ته اوبو وي تر دې پورې چې د اوبو د مقدار د غرونو نه برش باج خلک په غرونو کې ژوند کو هغه غرونو ځان ته جوړ کړي باج خلک لاندې اوسېدل هغه ټول الله رب العالمین باغې کې هغه غرق او وې پر اوستل په دغه کسانو کې یو کسو د نوح علیه السلام زویو نوح علیه السلام وتوي ونانا نوح ابنه وكان في معذن يا بني اركب معنا نوح علیه السلام خپل جوت आवाज وکړو چې زما بچیا راځه موږ سره په دې کشته کې سور شه ولا تکم مع الكافرين او د کافرانو نه مګرځه هغه زوی ورته وی چې زما پلار سآوي الى جبل يعصمني من الماء زرد چې زما زوی ویني دی غردا ما بده دی اور نه وبونه بچي قال لا عاصم اليوم من امر الله نوح علیه السلام ورته چې پنن رد الله د عذاب نه سوکو بچ کون کې نشته الا من رحم مگر پاغه چا باندې چې الله رحم وکړي دا خبر نوح علیه السلام د خپل ځ سره قولي او پدې کې وحال بينهم الموج فكان من المغرقين یا وچپر له د نوح علیه السلام دا زیدان سره وړو او غرق دا خبره یاد تاسو بکار دي کله چې د الله عذاب راشي نو صرف د ایمان د وجنا دا انسان بچ کیږي او د غرنګ د کفر د وجنه انسان نشي بچ کېدی د پیغمبر بچی دی ودان سره وبولو غرق او کم خلق بچول وجعلنا ذريته هم الباقين الله رب العالمین دا اولاد مونږه باقی پاتې کو تاریخ نه دا صفته لګي چې دا نور ټول الله رب العالمین وفات کړل مړ کړل صرف د نوح علیه السلام اولاد په دنیا کې باقی دي او داغه اولاد حام سام یافس دي نوح علیه السلام ته ابو البشر ثانی وای یعنی دویم بابا د هر چا په نسب کې زما او ستا په نسب کې نوح علیه السلام بخامه خارج که عرب دي که عجم دي که فارسی نسل دي که هر یو نسب والده که هر یو نسل والده یو بابا به نوح علیه السلام په نسب کې راځي په نسل کې راځي او دویم بسوک راځي آدم علیه السلام ابو البشر اول یعنی د انسانانو اولنې پلار آدم علیه السلام دی او د انسانانو دویم پلار د نوح علیه السلام دی دا دویمه سلسله د نوح علیه السلام نه الله جوړ کړی دا او سلوري بچیو یو کافر او درپ کې مسلمانانو کنعان کافر او حام او سام او یافس دای چې کوم د مسلمانانو بچیو الله وی وجعلنا ذريته هم الباقين الله وی دا غ اولاد موږ باقی پری خو نو دا اوس چې څومره مونږ وینو مونږ تاسو ټول د نوح علیه السلام په اولاد کې راځو یا به څوک د حام بچي وي څوک په سام بچي وي او څوک په یافس بچي ان شاء الله راتلونکي درس کې به دا خبره کوو چې د نوح علیه السلام د درې بچي او دا څومره په دنیا کې قومونه دي د دې نسبت چاته دي عرب څوک دي یونانیان څوک دي پښتانه کم یو قوم نه دي دا رنګ قبطیان دي یاجوج او ماجوج دي ترکی نسل دي دا چا چا اولاد دي نو په دې کې بیا ذکر کوو چې د سام کم بچي دي د حام کم بچي دي او د یافس کم بچي دي واقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين